د سوات په ملم جبه کې د میراتن لوبو کې د ملک بیلابیلو برخو څخه یو نیم سلونه زیات لوبغاړو برخه واخیسته. د ځغلو په مقابلو کې د څلورو لسو او 21 کیلومترو د منډې مقابلې وشوې. لوبو کې برخه اخیستونکي لوبغاړي وایي چې د ملم جبې په غرونو کې د منډې مقابله ګرانه وه خو خوندوره هم وه. ये मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ. वैसे तो मैं खेलती रहती हूँ क्योंकि यहाँ पे जो स्पेशली हाई हील्स था ये बहुत मेरे लिए डिफ़िकल्ट था. सो ऑल ओवर मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा. 10 किलोमीटर्स का मैंने किया लूप और मुझे बड़ा मज़ा आया. इट वाज टफ बट मेरे लिए फ़र्स्ट 10 के मालम जब्बा में करना इज़ बिग अचीवमेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू स्कोर सेकंड पोजीशन. مقابلو کې په اول ځل جنکو او ماشومانو هم برخه واخیسته. دوی وایي چې هر کال داسې مقابلې پکار دي چې د پاکستان لوبغاړو تربیت وشي او نړیوالو مقابلو ته تیار شي. او ماشاءالله چې کوم د سٹارټ مونږ غاسته او د فینیش پورې نو ډېر ښکلي مونږ ارسولي د غرونو ونې وي او یو ښکلي سیندري وه. والله چې ملم جبه چې کوم دی نو حد ډېر زیات ښکلې ده او لاره ډېره ښکلې وه. لږ مشکل هم اوس ځای کې بره کته لاندې د سړک نه شروع کړې وه. داسې پکې کچه پکې هم راله او کبل پکې هم راغی ګټې پکې هم راغلې ښکلې د اوبو سیندري پکې هم راله ونې سیندري ډېره مزه یې وکړه. ډېره مزه یې راله راکړه. د مقابلو په اخره ورځ د لوبو مشر میلمه لیفټیننټ کرنل ګوهر نذیر په ترتیب سره 21 کیلومتره کې وړمې انعام اسرار خټک، 10 کیلومتره مقابلو کې انعام الله او 4 کیلومتره مقابلو کې په جنکو کې نازیه او په هلکانو کې ارشد علي ته انعام ورکړو. دغه رنګه ماشومانو کې موسی اولنی انعام وګټلو. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، ملم جبه، سوات.